بسم الله الرحمن الرحیم. ډیرو ګرانو قدرمنو کتونکو او اوریدونکو زم تاسو قربا اجاز خان اور پروګرام کې ما سره ده نه علي خان. امید ده چې ټیک ټاک به خوشاله وي او دا ژوند خوشالونه به مزه لري چونکه زمونږ دا روزي دا بابرکته مېشت کم ده دا زمونږ روانه ده او اخري اشاره ده او په دې اخري اشاره کې مونږ کوشش دا کوو چې مونږ دا جهنم د اور نه د بچکور د پاره چې څومره ډیر دواګان یو کو دا به زمونږ د پاره ډیر زیاته ګټور وي. نه تاسو ته پته ده خپل خدای ته تاسو ورجنن څنګه طریقې دار کوي. الحمدلله اجاز نن ډیر خرو جاتا لکه موسم لکشانته خشوي ده کنه دا نور لکشت شانته مات شوی ده نو ډیر خر ته ما ته خدای سره چې پرون چرته تد خو نه کېده کنه ما دا سره چې پرون شب قدر شپه چې کوم دغه تیر شوی ده بالکل یا خو خبر دا خو لږ شپې چې کمی ده کیا چې کوم تاک شپې دي دا ټول ډیره ته برکتی دي نو په دې سوچ باندې نه چې صبر وکړه بل 20 لکه 21 نه 21 باندې بداتو نه کوم نو په 23 بو کم کبه 23 نه 25 بو کم 25 کوي چې ټول کې دا صرف لس ورځې تیر شي بیا پته نه کیږي چې موږ باغسي تور نیکسټ ایئر موږ رسو کنه برسو بهرال نه پروګرام کې موږ ځوان نیو شاهجهان صاحب هم دې کوم دی غدي موږ سره پروګرام کې شرکت کړي. شاهجهان صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. سلام اجازه به تاسو خیر مم بالکل الحمدلله بالکل ټیک ټاک تاسو روزي خدینن بس شکر دی اوس خدي تاسو کله دور جی ویلې دي تاسو روزي نن خدي تاسو نن دور جی ویلې دي نه بس اصل کې اند دی کنه ځکه او شکر الحمدلله اوس لګي روزي پاتې شو وی ګم په نو خوش شکر دی روان بل شاهجهان دا وی کنه یو سایکولوژیکل یو فیکٹر دا وی چې خلک وی چې بس بدري پاتې دي خیر دې سره پاتې دي بالکل هیڅ خبره نشته بس قریب شي کنه وته ځکه سٹارټینګ کې خو بلا ته وي دس از ویری واو. خاص شاهجهان سي نن موږ سره وړو خیر شمه کوکینګ اویل نن به موږ شمه کوکینګ اویل کې چې کوم دی کیما پلاو جوړو دا موږ نه جوړ کړی کنه اوس پورې کیما پلاو او جنن به موږ کیما پلاو جوړو ور سره او پنیر هانډي لکه هانډي خلکو خړلې فش کې چکن کې مټن کې پنیر کې چا هانډي نه یوز کړي دا موږ نن خپل ویورز ته دا ریسیپي راوسته چې دا تاسو وګورئ او جوړ کړئ پکور کې صحیح ده جی. نو دام کویک ریسیپي ده کنه دا بس ټایم باندې کویک ته دي کې دوه رسته خاص نشه دام 15 نه 20 منټ کې دا تیاریږي آرام سره ایزیلی. شاهجهان بھائی دا پلین پنیر هانډي دا پدې کې نور څه شی اډ کې اصل کې د دې خو چې کوم ټیسټ بیا نور راځي نو ایسره تاسو نور ایټم خپل ځان نه اډ کولې شي پکې لکه کنه چې دې کې چکن فش بیف لکه تاسو خپل ځان نه پکې اډ کولې شي خدا دې چې موږ صرف سمپل پنیر لکه څنګه چکن هانډي وی وایټ سوس کې نو دسه نور ریډ کې وی دسه موږ دې کنه پنیر هانډي جوړو اوس دا به وایټ سوس کې راځي. صحیح او جی صحیح ده جی. شاهجهان سے تاسو خپل کروي چې ګڼه سٹارټ کړي موږ به غریب بیا تاسو سره وخت فوت نازو صحیح ده ډېر مې بني ښه نه ډېر ټایم کې ما سره خپل حدیث شریف دی او بالکل تاسو هم تاسو پر سٹارټ ولې ګل لیډیز فرست بالکل د دې مفهوم دی چې حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي چې د غریب عاجز او د کونډې ښځې مدد کول د الله په لاره غوره جهاد دی. ها ډېر زبردست خو خپل حدیث شریف دی بالکل اجازه موږ نارمل ډیز کې دغه شانته پکار دی چې موږ د خلکو ایون ماشومانو فیمیلز دا خلک لک شانته لینینسی ساتي کنه په ماشومانو په فیمیلز دا ډېر ښه خبره ده خو په نارمل ډیز کې هم دغه شانته کا کیری کوي کنه خلک دا ډېر ښه ده. بالکل دا ګوري بعضی شیزونه دا شانته دي کنه چې په کې مشقت زیات وي نه ها اوس کا مثال کے طور باندې جهاد کول دي هغه کې تکلیف دی هغه کې تاسو چې کوم دي سټرګل کوي هغه کې تاسو جان بلګوي کنه مال بلګوي مهنت بکوي بعضی کارونه دا شان دي لکه جهاد کې تاسو ژوندۍ ختم دي شي. بالکل بعضی کارونه دا شان دي چې هغه غونډه کې سوفیسټیکیټډ نه هغه ایزی وي اسانه طریقې سره چې کوم نه کار کیږي لکه اوس څنګه چې په دې حدیث شریف کې دي چې د غریبي کونډې خځې چې کوم نه کنه تاسو هیلپ وکړي یا تاسو هغه لپاره تاسو چې کوم نه منډه تړو وهي دا د جهاد نه غوړ دي معافي غوړم دا د جهاد نه غوړ دی نو جهاد هم د کوم نه ډېر زیات فضیلت شي. نو په بازي ورکوټ کارونه کې مونږ ته طرف خپل بهانه غونډه کې راکې چې وای دا یو اپورچونټی دا اویل کا او ان شاء الله کې خیری یو ویل هاف ا بیگ ریوارډ څنګه چې مونږ ته اکثره کمپنی نه میسیجز راځي چې دا سکیم راغلی دا تاسو اویل کوي کنه هغه په پیسو باندې وي مطلب مال خو موږ ګولو کنه بازي زمونږ دا شانتي اپورچونټیز مونږ ته راشي اویل کول د پاره چې به لګوند کې مهنت وي نو هغه مهنت کې دومره سزینه مونږ نه خو دومره چې صرف زمونږ غنټه یو نیمه غنټه یا زیات نه 2 غنټه چې کوم دی کې زمونږ ځای شي اوس انفورچونټلی نه ډېر لګا افسوس سره زمونږ په معاشره کې بعضی خلک
کار خو کوي خو تاسو څنګه ما خبرو دي چې یار د خپل نیم په نوم باندې فنډینګ یا چې کوم دی کنه ریاکاری ټایپ یا چې کوم دی کنه انفورچونټلی هغه یو قسم ته شو آف کول دا شان دي چې وای ما دا کار وکړو نو هغه چې کوم دی ایکسپیکټیشن هم ساتي بیا چېرې په ریټرن کې دې هم ماته څه ملاو شي نو دا که تاسو دې لپاره نیکي کوو یا موږ ټول کنه نو بیا چې کوم دی کنه ریوارډ موږ ته صرف هغه انسان راکړي لا به بیا موږ ته نه راکړي خو ما سره بل حدیث شریف دی هغې مفهوم ډکولی دی چې یاد وساتئ د الله مدد او نصرت صبر سره چې کوم دی ملاویږي او د هر تکلیف او مصیبت نه بعد چې کوم دی کنه کشادګي ده او هر تنګي او مشکل نه بعد چې کوم دی اساني ده زمونږ بعضې خلک چې کوم دی یا مونږ کله کله په خپله هم بعض ټایم کې دومره زړونه راتنګ شي یا مثال کے طور باندې کومه ایشو کې مونږ بند شو چې دا ایشو مونږ ته جوړه شوې ده یا یو مسله مونږ ته کریټ شوې ده نو موږ په هغې کې د جلدبازۍ نه کار اخیستلو یا چې کوم دی صبر نه کولو چې کوم دی مونږ کې هغه چې عادت جوړ شوی چې بس په شارټ کټ باندې دا مسله ختمېږي چې زه دې کار نه فارغېږم نو څنګه چې دا حدیث شریف ما تاسو ته ووایي د هغې مفهوم چې ګورئ که مونږ صبر کوو یا چې کوم دی مونږ هر تنګي یا چې کوم دی کنه په مشکل کې الله یادو نو موږ ته به چې کوم دی کنه د الله تعالی مدد او نصرت خامخا ملاویږي ها ټیک ده لوګون ته کې به ډیلی وي چونکې هغه ازمایش وي دنیا خدا ازمایشونه ډکه نو بیا به چې کوم دی موږ ته په اینډ کې یو ډېر ښکلې غونډه کې ریوارډ ملاویږي بالکل بس الله دې موږ په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي وایو خو صحیح او بیا پته نه لګي چې موږ په دې باندې عمل کولو ټایم راشي بیا موږ بالکل وروسته پاتې شو ها نه نن بیا چې کوم دی موږ سره ډېره یو سټریټ پرسنالټي ناسته ده ځکه چې هغه د سټریټ پرسنالټي چې کوم دی صاحبزادي ده بالکل بالکل نو دې د وجه نه چې کوم دی که نه هغه سټریټ ته موږ ځکه وایو بله خبر دا ده چې زموږ په معاشرې کې چې کوم دا میل ډومیننټ سوسایټي ده په دې کې خلک اکثر دا وایي چې کم کار سړي کولی شي نو هغه زنانه نشي کولی صحیح ده یا که موږ لږ غونډه کې شارټ کو نو هغه دا شان دی چې بھائی کم کار سړو دپاره دی نو هغې سړو ته مختص کړی دی او کم زنانو دپاره زنانو دپاره مختص کړی دی خو چې کله زنانه د سړي په شانتې د سړو والا کار سټارټ کړي نو هغې نه ښکلې کوي بالکل بالکل دا حقیقت دی اجاز دا خو لکه نن سبا خو ایوری فیمیل که نه میل سره نه هغوی نه یو سټپ فارورډ روان بالکل بالکل دا خبره زه اډمایر کوم بلکې اکسپټ کوم یې ځکه نه جي خو بهرحال مخکې به چې کله موږ وړو که نه نه شاپینګ مال ته بدلو چې خپلو مشرانو سره یا به دا شانتې کپړو دوکان ته بدلو نو کس به وي دا د فلانکي سړي چې کوم دی که نه ډیزاینز دي دا د دې ډیزاینز دي ستر سړو نومونه به وو د زنانو نومونه پکې بالکل وونه د ښځو نومونه اوس ماشاءالله چې کوم دی که نه زنانو ته چې کله پته ولګي چې بیا اصل کې دا فیلډ خو زمونږ دی د یو فیمیل په ځای کې باندې خو مونږ ښه پوهېږو سړي به پیسې پوه شي چې هغه د سړو په شانتې کټ سمټ څوکېږي که نه بهرحال مونږ سره چې کوم دی پروګرام کې دورې شهسوار میډم ناسته ده دورې شهسوار ته مونږ دورې شهسوار ما سټارټ کې اپولوجي کړې ده چې بھائی زما نن طبیعت لږ ټیک نه دی دې د وجې نه که ما نه څه مسټیکس کېږي نو معافي غواړو دورې شهسوار څه نوم دورې شهوار دورې شهوار چې کوم دی مونږ سره پروګرام کې شرکت فرمایي شنګاري د هغې تخلص دی السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یم تاسو ښه زه بالکل ټیک ټاک تاسو څنګه لږ نه چې تاسو روژه ده دا څه وجه ده ماشاءالله شي از فرش بالکل مونږ ته وګوره خلک وی لرې ګم نه هم فرش ده که نه جي ښه دورې شهوار که نه دا یاره دا زه ته په اردو کې ولیکم که نه داسې نه کېږي ښه دورې شهوار دا راته ووایي چې ماشاءالله تاسو ډېر ینګ ایج دی لکه داسې نه چې بعضې اکثره مونږ ګورو میډمانې وي که نه هغه وایي چې ما دا یو شیز ډیزاین کړو په دې کې زما 10 کاله ولګېدو 20 کاله ولګېدل نو هغې نه بعد چې کوم دی زه سټیبلټي طرف ته راغلم بیسک نه لږ راځو چونکې ستاسو والد صاحب ښه تاسو ډېر سپورټ کوي موږ ته پته ده نو لکه دې فیلډ طرف ته څنګه راتګ شو مایند کې څنګه راغلو چې زه د فیشن ډیزاینینګ طرف ته لاړ شم زما همیشه نه آرټ طرف ته شوق او زما ډرایینګز او دا چیزونه مې خوښ وو فیشن ته زما بیا وروسته خیال لاړو هر پیرنټ په شان زما پیرنټس هم غوښتل چې زه ډاکټره شم او دا زما په خیال چې پیرنټس هم زموږ دپاره وایي چې یو ډېر سیکیور کریر دی نو بس ما ته ووایي چې ما محنت هم ډېر وکړو پري میډیکل کې ما اډمیشن اخیستی و کالج کې ډېر ګران ټایم و خو بس تیر شو بیا یې ما ته وایي چې اوس مخکې به څه کوې ما ورته وایي چې اوس نه کېږي مخکې مانه لکه I'll have to do the arts نو بیا ما ته د فیشن پته وه اوس فیشن زما دپاره یو ذریعه وه of self expression او آرټ هم زما دپاره self expression و نو هغې دپاره ما بیا بابا ته ووایي چې زه ځم NCA ته
هغه وی چې دا خو ډېر لرې دی لاهور دی دومره لرې تا نشم پرېښودی خیر ما ته بیا د پېښور کې پته ولګېده چې اپرچونیټي شته دلته هم زه فیشن ډیزاینینګ ویلی شم بیا ما دلته نه فیشن ډیزاینینګ ډیګري وکړه او بابا بیا ډېر پراوډ و ځکه چې آی ډیډ ریلی ګډ ان اټ او هغې نه پس بیا ما بس بیا خپل فیشن کریر سټارټ کړو ها څومره ټایم وشو چې تاسو ته کیریئر کې اوس پریکټیکل انوالو زما چې کله فائنل ایئر پروجیکټ نو هغه سٹارټ کی ما اپلای کولا د انکیوبیشن سنټرز دی پاکستان کې بالکل الته ما اپلای وکړ چې ما ته ځکه چې ما ته د آرټ پته و ما ته د فیشن پته و ما ته د بزنس نه پته چې زه به دا ایز ا بزنس څنګه چلوم الته ما اپلای وکړه زما سلیکشن شو خپل فائنل ایئر پروجیکټ هم کو تھیسس مم کو او زه الته ومتلم صحیح نو الته ما سره زما خپل پرسنل کوچ نو هغه ما ته بزنس دغه بیراته خول بیسکس بیراته خول چې دا به څنګه ایز ا بزنس به مخکې چلے بیا الته 6 منثs انکیوبیټم او هغه د وجه بیا چې دین ما خپل برانډ یو آیډنټیټي می جوړ کړه هغه بیا ما خپل برانډ لانچ کو صحیح او فلحال خو د هغې پریزنس آنلاین دی او داسې هغه چې ما لانچ کوی نه پس هغې ډېر ښه ریسپانس ما ته راغی ځکه چې موږ داسې کپړې ډیزاین کوو چې هغه مونږ وایو چې او که بل کس غواړي چې هغه ځان ایکسپریس کړي نو هغه ایکسپریس کولی شي ځکه چې تاسو به کتلی چې تاسو لاړ شئ درته نه کپړې واخلئ نو څنګه کپړې تاسو اچولې هغه شانتې به لس جنکو نورې بالکل 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 او زیاتره خلک داسې هغې وایي چې او زه خپل پرسنل سټایل زه ځان ایکسپریس هم چې زه داسې یم صحیح نو مونږ چې تاسو له مونږ دا کسټمایز کوو نو بیا اوس مونږ خلکو ته کپړې کسټمایز کوو څنګه هغې غواړي مونږ سره یو کوېسچنیر دی هغه مونږ ته سینډ کو هغې کې کوېسچنز دي ډفرنټ هغه څنګه چې یو پیشنټ ډایګنوز کوي کنه تاسو داسې مونږ د هغې هغه سټایل ډایګنوز کوو دا ټیک دا خپل ابونه چې کوم دی کاپي کړی دي کنه تاسو کې څه بیماری ده سم سره کنه او بالکل اجازه دا خو ډیر ښه آیډیا هم ده کنه چې هاو یو کین ایکسپریس یور اون سیلف کنه یس زبردست هغه کوشریر کې میل ته پلاس باندې ورغلو نو بیا نو هغې دغه کولی شي داسې دغه نه چې صرف فیمیل جنډر بیسډ دی هر کس هغه تاسو به د فیشن ډیزاینینګ کې سړو دپاره هم کوئ فلحال خو زما صرف فیمیلز باندې دی ځکه زه وایم چې دا یو لیول پورې لاړ شي نه بس انشاءالله میل سټارټ کوم او څومره میل خبره ده نو زما بابات زما ورور دی هغې سره زه هیلپ کوم ډریسینګ کې ښه تاسو هغې باندې ټرای وکړئ پهله چې هغې مطلب دا شیز خوښ کړي فور ایگزامپل تاسو فیشن چې کوم هغې ته ډیزاینینګ کړي وي هغه خوښ کړي نو نه بعد به که خیري بیا مارکیټ کې هم دا چای هغه شي کنه خور بشي خدای ته وې اوس پورې څومره قسم ډیزاینز تاسو په خپل ډیزاین کړی دي کنه تاسو چې موږ کسٹمایز خلک موږ ته وایي هغه مطابق موږ جوړو ما دوه کلیکشنز داسې کړي دي چې هغه سوللی زموږ کلیکشن دی او نور ډیزاینز داسې چې هغه کسٹمایز وي اکثر داسې وي چې زموږ کوم خپل کلیکشن وي هغې کې څوک وایي چې زما سلیولیس پکار دی یا زما ورته سلیوز پکار دي هغه شان کسٹمایز کو ورله موږ هغه حساب سره له سیټ کو هغه هم ورته لګو زموږ چې کوم کلیکشنز وي هغه کانسپټ بیسډ وي هغه داسې نه وي چې او دا کپړې دی او بس هغه یو تاسو واچولې او ښکلې ښکاري هغه ښکلې ښکارېدو والا دغه فیکټر زموږ وروسته راځي زموږ اول کانسپټ مخکې راځي چې ما کله اف آی پی ام کو نو هغې هم پوره کانسپټ چلو هغه سپریچوالټي ارد گرد بیسډ هغه چې کوم کانسپټ اف عشق دی هغې ارد گرد بیسډ چې نو هغه کپړې چې څوک وګوري اول هغې ته او یو ډېر ښکلی ګاون دی یا ډېر ښکلی کاکټیل ډرس دی هغې نه پس بیا د هغې پوره هسټري ځکه چې تاسو کله پراپر ډګري وکړئ هغه فیشن ډیزاینینګ کې تاسو ښیي چې تاسو که دا یو لاین هم په دې کپړې راښکلی دی که نه تاسو سره د هغې ریزن پکار دی هغه اټس ناٹ فن اینڈ گیمز کې بس یو ډرس ښکلی ښکاري سو اټس ناٹ لایک دیټ تاسو به خامخا دا یو کانسپټ به تاسو ورکوئ چې دا ډرس دې ډیزاین کې زما څومره کانسپټ دی څومره زما کار کړی دی د دې شاته صحیح ښه تاسو چې کله فرست ډرس ډیزاین کړ که نه نو تاسو په خپله د هغې ماډل وې یا خو تاسو خور ته وې یا څنګه ما چې کله پراپ ځکه چې مونږ کله سټارټ کو هغه مونږ پلین فیبریک باندې کوو نو هغه خو پریکټس فیبریک سي ما چې ړومبې جوړ کړو هغه سکرټ او هغه ریپ اراؤنډ سکرټ نو هغه ما کور کې اچولی بس هم کور کې پکې ګرځېدم هغه پرفیکټ نو خو بس هغه داسې چې ما بس ړومبې ما جوړ کړو
هغه نه پس چې ما کلیکشنز جوړ کړل نو زما ګروپ فرندز دا څه دی چې آی کې ماډل هم شته موږ سره زما یو فرند میک اپ آرټیسټ دا یو پکې فوټوګرافر دا نو موږ په ډومبه شوټ هم دا څه کړو زبردست نو دا خو تاسو خپل یو ټیم جوړوي شي کنه هغه تم سوچ نه کړی دا نه هغه خو اوس خپل فیل کې دی خو هغه جب کې ډومبه زما شوټو نو هغه موږ د یونیورسيټي په چت کړو او هغه کې زما یو فرند ماډل شو یو ول میک اپ کو یو فوټوګرافر وا او دوه چې هغه مورل سپورټ لراغله یریګه ما یریګه صحیح ده خطر ته وي چې لکه یو خو تاسو نو ماشاءالله کنه بار نشم غستلې زين چې بار نه میسټیک ونه شي کنه تاسو چې زون سبا ما چې کم د غدي مطلب آنلاین دي نو آنلاین کې خو تاسو په ایشوز هم ډیر زیات وي لکه کسٹمر طرف نه ایشوز موږ وایو نه وایي چې موږ سو ګور موږ دغه نه ملاويږي او چې څوک نغې سیلر دي نو هغه وایي چې را موږ ته آرډر وشي خو هغه اډرس غلط وي یا چې کم دي ریسیو کوي نه دا غرنګ سه ایشوز تاسو فیس کړی دي دا سه ایشوز خو ماته ځکه چې موږ ډریسز چې کم پرایسز دي هغه لګ هاي دي ځکه چې موږ زیات تر گاونز جوړو گاونز باندې ډیر زیات فیبریک لګي نو خامخا موږ داغه پیمنٹ اخلو چې فیبریک په دومره لګي تاسو اډوانس کې لیتا سو او هاف پیمنټس موږ اډوانس کې اخلو د ټرست او تاسو پته یې چې گاونز هر چا تکیږي آنلاین شاپینګ کې تاسو پته یې گاونز لاندې کین اچي هغه چې سره گاون فلفي ښکاري نو هغه چې جوړوي نو هغه باندې 30 یارډز اف فیبریک لګي بالکل هغه چې دومره ډیر فیبریک لګي سو موږ بیا وایو چې موږ هاف پیمنٹ مخکې نه واخلو او چې کم ځای تاسو خبرو کوي هغه شی نه ملاويږي نو هغه خو اول د سایزینګ ایشو وي نو هغه سایزینګ عمرته موږ ډیر ایزی کړی دی زموږ خپل سایزینګ چارت سي نو بس موږ ورته تاسو صرف خپل چست ناپ کې هغه موږ ته سند کې موږ ته تاسو پوره سایز پته ولګي هغه کې کبه هغه سوي چې نه داسې کې هغه موږ ریټرن کوو هغه کې ورل دغه کو چینجز ورلو کو نو الحمدلله اوس پورې چې څومره زموږ کسٹمرز دي سټیسفاید دي ځکه چې موږ کوالټي باندې کمپرمایز نه کوو ځکه چې هغه بیا برانډ ایمیج خراب شي بالکل ها دوره شهوار درته وای چې اکثره بعضی زنانه په مایند کې دا سوچ کوي چې کوم فیلم تاسو ډېر ټایم کې ګوري ابو چې دوره شهوار بس یو غټ ماشين د بناسته ماشين متاوي کنه لکه اغه د پاره زویما چې لکه اغه د پاره نو هاو د پاره دا ته و چې تاسو مطلب کس تاسو د فلفي خبر اوکړه یا 30 یارډز خبر اوکړه کنه څنګه ډیزاین کوي مطلب هغه تاسو سیټ اپ څنګه جوړ کړی دا ته وایي هغه چې موږ تاسو څنګه مخکې خبر اوکړه چې کسٹمر د څنګه پته لګي نو موږ پراپر یو ډیزاینر ایکسپیرینس ورکو کوم تاسو کوی چې ماته داسې ډریس پکار دی هغه ول سکیچ جوړیږي هغه پراپر رینډرډ سکیچ رینډرډ مینز هغه پراپر کلرډ سکیچ هغه موږ ورته خو چې دا ډریس تاسو خوښ دی هغه چې وایي چې خوښ مې دی اینه پس موږ ورته وایي چې صحیح شو هغه اینه پس بیا هغه ډریس ډیولپمنٹ سٹارټ شي چې دغه بدای هغه نو هغه نه پس بیا پیټرن جوړیږي هغه پیپر باندې کټ شي چې هغه اینه پس هغه بیا فیبریک باندې کې خودي شي او بیا اینه فیبریک باندې کټینګ شي بیا سټیچینګ تقریبا څومره ټایم لګي یو ډیزاینینګ کې ड्रेस باندې ډیپند کوي چې ड्रेस څومره کمپلیکیټډ دی نارمل گاون وی نو اټ ټیکس ایٹ لیسٹ ا ویک دا زموږ پالیسیز کوم دي چې تاسو اورډر کوئ نو 1 ویک مخکې د ایونت نه کوئ چې تم ملاوي شي نو اټ ا ټایم تاسو ملټیپل چې کوم دي دغه ډیل کوي شي ډیزاینز ها لایک یوازې نه ما سره خپل ټیم شته او جبکې کووډ دی نو هر کس هوم بیس دی سو کراغواړم نه خو بس چې ځکه چې پیټرن موږ سره پروت وي اکثر هغه پیټرن کې چینجز راشي نو هغه داسې چې تاسو یا فولډ کې یا دوباره ټریس کې بس هغه ته سند کوم هغه کټینګ کی سټیچینګ کی راشي ٹھیک شو میم تاسو کیجوال ډریسز هم ډیزاین کوي او د ایونټس د بارے هم د یس کیجوال موږ یو کلیکشن روباسل او هغه گرے کلر کې وو هغه بالکل پلین وو ځکه ما پرسنلی ډېر پلین هر څه خوښي کنه بلاک کلرز کی داسي نو موږ هغه دا کړو هغه هم الحمدلله ډېر خوشو آی کې ډیفرنٹ کټس یو فیبریک کو کټس پکې ډیفرنٹ سو آی کې ایون یو پکې ابایا هم چې هغه تاسو از نه ابایا مچول شي اپر مچول شي نو موږ زیاتره کوشش دام کوو چې ماډست فیشن وي هر کس چولی صحیح زبردست میډم درته بیا کې خیر راځو موږ دوره شهوار میډم موږ سره نه صدا او ډېر زبردست او مفید خبرې چې اختر مر روان دي په دې حق باندې موږ سره خبرې کوو چې کوم نشان دي نیو ډیزاینز تاسو هغه چې کوم انټروډیوس کړی د اختر لپاره یا به کوي سب پلانینګز دي خو شاهجهان صاحب طرف ته زو شاهجهان صاحب نو اوس کوم ځای ته ورسېدلو بس دا موږ کېمه کې چاول واچول ها
او جی او بدا مونږ لګ 10-15 منټ بعد په دم کیدو ها دله به تقریبا مونږ 15 منټ دم ورکو ها ټیک شو زموږ دغه تیار شو د خو پنیر هانډي بس تیارو صحیح دی جی جی ها مطلب ایٹ ا ټایم دا دوه ډبل ټاسکینګ کوي جی لګ ټایم پکې شته یو 10 ها جی ها ټیک شو صحیح دا ها بهرحال شاهجهان سے بوم کې خیر خپل کار کوي صحیح او نه وی آر ګوینګ ټو بریک موږ بریک طرف ته ځو برکت رمضان ټرانسمیشن زموږ روان دي زه چرته راځو او کوټي غونډه کې بریک نه بس व्यूअर्स یو ځل بیا تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو او زموږ پروګرام چې کوم برکت رمضان ټرانسمیشن نام دا شانته روان دي او تاسو موږ سره پروګرام کې شرکت کولای شئ 25844544 2543 دا زموږ ټلیفون نمبر دی خاص کر هغه لیډیز چې څوک پریکټیکل فیلډ طرف ته یا چې کوم فیشن ډیزاینینګ طرف راتلل غواړي نو دوره شهوار چې کوم میډم دا تاسو لپاره رول موډل دا نو تاسو گایډ کی دا تاسو ته وایي چې تاسو څنګه راتلی شي خبرال میم لیټس سي چاته پوسو کړو یو فیمیل ته پوسو کړو چې بای زه دې فیلډ ته راتلل غواړم دا فیلډ څنګه دی او مال گایډ کوي زه خو باولم چې تاسو لکه څه بهشک څه خلک داسې هغه استټیک سنس خي کپڑے ښه ډیزاین کی خو زه به obviously دا اول ریکمند کوم چې پراپر ډیګري سره تاسو راشي تاسو ته ډېر سيزونه کلیر شي او هر څه ته ډېر اسان هم شي اینه بس تاسو ډیزاینینګ کې کوالټي هم راشي هغه نه بعد تاسو چې سٹارټ کې نو زه چې مانه څوک اکثر ته پوښتنه نه وي چې زه نشم کولای یا ما ته کور نه پرمیشن نشته یا زه بهر نشم تللی لکه میټریک نه پس به اف اس سی کې اف ای به کوي جی جی اینه پس بیا یونیورسيټي لیول کې جی بیا د بیچلرز ان فیشن ډیزاین ډیګري وی ټیک شو جی خاطر تاسو پلیز خپل خبره کاری کوي تاسو نو هغه نه پس بیا دای چې ما ته ډېر خلک وي مونږ پرمیشن نشته نو زه وایم چې د هر سولوشن وي دا څه نه چې سولوشن نه وي نن څه بهر جا سره فون دی فون کې کیمرا دا انټرنیټ دی انسټاګرام دی فیسبوک دی تاسو پکچر واخلئ تاسو اپلوډ کړئ تاسو سیل بوشي او دا خو ما ته کووډ کې پته لګی دا چې زه هر څه د کور نه صرف فون باندې هینډل کولای شم ځکه چې زه زما سپلای هم په فون راځي زما چې کوم ډیلیوریز دي هغه په فون باندې ځي نو دا داسې نه وي چې لکه هغه دغه نه پکار چې تاسو دا سوچنو کې چې نه ما سره دا نشته هر څه سولوشن روزي هغه نه بعد که تاسو ته پکار تاسو غواړئ تاسو ته پروفیشنل هیلپ ملاوي شي تاسو انکیوبیشن سنټرز ته اپلای کولی شئ الته تاسو سلیکټ شئ هغه ډیر بیسټ وي تاسو یو خود انویسټرز هم تاسو سره ډیر ملاويږي نتورکینګ کیږي تاسو خپل ځان پہچان نور خزو سره ملاويږي چې کم دی فیلډ کې وي تاسو گایډ کولی شي نو هغه نه پس د نو بیا تاسو سٹارټ کولی شئ او یو دا به هم چې خپل برانډ آیډنټیټي داسې وساتئ چې یونیک وي خزه ورته اټریکټ شي او یو خپل مارکیټ او پیژنې چې زما دا مارکیټ ځکه تاسو هر چاته نشي اپیل کوله نو دا درې شهوار دا چنګاری خوري خطرناک وند کې لفظ دی کنه چنګاری نه اور لګي تاسو دا ولې سوچو کو زما بابا چې دی هغه مونږ ټول تخلص راکړي مونږ ټول سیبلینګز بالکل نو آی کې زما تخلص چنګاری دی او بړکوالي نه دی نو ما تاسو خپل چوز کړو کړه ابو نه دا بس بابا رال چوز کړو دا پاتې شوی دا او ډېر خلک د بابا فرندز کې هغه ما هم بس چنګاری پیژني صحیح او زما خپل نوم څنګه چې تاسو وې لګ ډېر ګران دی زیاتره ډیزاینرز خپل نیم باندې نو هغه دومره ګران نیم نه خده چې چنګاری وی او زما بابا هم خوښته سو نو دې تاسو کپړو کې چې چنګاری ټیګ لګې دلی وی لکه څنګه ها هغه چې زما کله ټیګ پرنټ شوی راغلی هغه بل شان خوشحالي واه بالکل صحیح خیر میم دام راته وای چې کله تاسو داسې ډیسهارټ شوي چې کله تاسو نه ډیزاین صحیح نه دا جوړ یا تاسو ته چا کال کړی دی او تاسو آرډر ډیلیور کول دي کنه نو تاسو ډیسهارټ شوي چې چرته صحیح نه دی جوړ یا څه ما سره داسې شوی چې زبا ځکه چې زما افیس زبا الته هم سهار تلم او ما سره فیمیلز خو هغه ما سره چې کوم جنکه وی هغه ټایم هغه انټرنز ما سره جست هغه هم یونیورسيټي انو تتلې نو هغه एकदम داسې وشو چې ماته یو آرډر رالو انګیجمنټ ډریس او هغه باندې ګوټا او دا یو کارو نو هغه ګوټې موټې والا کار خو په بیا هم لګ ډیر شو او एकदम هر جنې چې هغه بیک آوټ شو چا ایگزام او چا فیملی کې ایشو رالو
او هغه زغه ما چې زه سوکم زه چې څنګه افیس نه 6-7 o'clock وزه کور ته راتلم زه 7 o'clock کور ته رالم او زه هغه کپړو ته کې ناستم هغه ما سٹارټ کړ او زه تر سهار پورې ناستم لکه زه 24 hours زیات زوی خوم ایته زه ناستم چې بیا سهار امي را پاسې د زمانو رونه خويند سکول ته تلل او زه ولې د مته تاسو پورې ناسته مته لکه I have to do this کنه هغه خو بیا لکه ډېر ښه ایکسپیرینس هغه مو چې هغه چې کوم کسټمر هغه بیا سیریس هم نو order اغستو کې لکه ایوي چې نه I change my mind او زما اوس نه د پکارو میبي زه سبل سره ډیزاین دا سه هم کېږي اوس او هغه ټایم چې کله مونږ اډوانس پیمنټس نه اغستل هغه نه پس ما اډوانس پیمنټ سٹارټ کړ ځکه چې دا خو زه لکه زه وی خیم او زه نه سم زه هغه ټایم بس را پاسې د مغه ما کار پرې خودو ما ناشته وکړ او زه واپس افیس ته لاړم او هغه چې بیا زه واپس راغلم هغه بیا زما I was brain dead خو دا د چې دغه حادثه یو ضروری وي چې تاسو پته ولګي نو هغه نه بس ما اډوانس پیمنټ سٹارټ صحیح ها دوره شاور ترته وای چې تاسو ته چې کړه دا کوېشن بیا بل آرټ طرف ته ځو کنه جی پہلا مطلب تاسو ډیزاینینګ وکړه فور ایگزامپل تاسو فرست آرډر ته ویټ کولو څومره ټایم لګیدل لکه تاسو خو سوې چې تاسو په انستګرام باندې پکچر اپلوډ کړئ نو سیل به وشي څومره ټایم لګیدل تاسو زما چې کله سٹارټ کو نو چې کله یونیورسيټي کې نو ما دا هغه مونږ هغه ټایم زده کو کنه هغه ټایم دوران کې ما کروشا زده کړو او نیټینګ او دا مې زده کړو نو ما به هغه هم سیل کول ما شومان لپاره سیټس جوړول نو هغه چې دین هغه زما له یو کسٹمر بیس جوړ شو لکه ووون شیزونو خو هغه یو کسٹمر بیس زما جوړ شو صحیح او هغه ما زیاته زما فرست زما فرندز چې ایمان اغستل بیا زما فرند هغه ای واده کېدو او دغه برایډل شاور نو هغه ماته چې زما گاون پکار دی نو زما فرست آرډر او ډېر زیاته خوشاله ځکه چې باندې هغه تاسو ته پیمنٹ کړو او زما هغه ټرو فرند چې کم پیمنٹ کوي کنه ځکه چې سپورټ کوي جی بالکل او هغه ټرو فرند چې پیسې نه علي that's true I needed to start my ها بالکل ډکشنری سوګي مزاج مې کولو تاسو پینټینګ هم ډېر زبردست کوي نو سٹارټ نو ما تاسو پینټینګ نه خسته وکنه نو ورو کوالي نه زما پینټینګ سکیچینګ سکیچینګ کوم زه کمیشن باندې پیسز هم جوړوم چې څوک وایي چې مال پورټریټ جوړ کا نو هغه هم کوم چې کله فری ټایم نو هغه آرډر واخلم نو هغه ډېر یو تھراپیوټیک ته زما د پاره وړوکوالی نه کوم او وړوکوالی نه زما آرټ سپلایز ډېر خوخي چې دا سه آرټ سپلای سٹور ته د نشم بیا زنه پېګم چې زه څه واخلم صحیح اکثر ما امي بیا خپل والټ سایت ته کیچ ته خو سره ها درته وي دوره شواله کده کې خو اول پینټینګ دی واټر پینټینګ پیسټل دی کوم تاسو ته ایزی دی ما اکریلیکس کې زکوم او چارکول کې ها زبردست جی او دا راته وایي چې لکه تاسو یو کس سکیچ جوړوي پای باندې څومره ټایم لګیږي موږ په هغه باندې ګورو په ویډیوز باندې اکثره فاست فورورډ او ډېر تیز لګیاوي کنه ټایم لاپس وی کنه هغه کې نه او په ریالټي کې موږ ډېر تیز لګیاوي لکه اوس یو ګلاس باندې هغه دغه جوړول نیچر به ډیزاین کول په غرونه بو یا بل څه بو مختلف کلر رواجو سره لینډسکیپ ته وی کسوي کنه نو تاسو مطلب څومره ټایم لګي سکیچ باندې مینیمم 4 hours لګي یو سکیچ باندې جی صحیح نو 4 hours تاسو یو کس داسې راستي نه اوس خو هغه دغه نه کنه اوس خو زویم هغه خو ډېر په خو دغه چې هغه لایو نه ډراینګ کول ګرانم ځکه چې لایټ چینج شي کس مخ چینج را چینج هغه انګل خراب شي اوس خو پکچرز دي پکچر راته سند کی بیا ایزی وي صحیح دا میم دا وای چې تاسو خپل اون ډریس هم ډیزاین کوي یا هغه چرته بل چرته نه اخلي نه زه خو خپل ډریسز په خپل ډیزاین کوم صحیح او زما پلین دغه زما امي چې د هغه فلورل خوږي زما امي ما سره زما بزنس کې پارټنر ده نو هغه همیشه غواړي چې زه فلورل واچوم صحیح نو هغه د وجه زه فلورل اچوم او باقي چې زه کم په خپل ډیزاین کوم هغه او هغه زیات لانګ گاونز وي ځکه چې زما I like to be fully covered but you know هغه فیشن والا سنس کې covered هغه شانه چې څنګه هغه نارمل هغه stereotypes جوړي نو هغه لانګ گاونز and all of that صحیح ده شاس میم تاسو ته بیا راځو خيري لکه دغه طرف ته زول شاهجهان طرف ته دا شاهجهان کې شي او دوره شهوا کې شي لګ میچینګ دی نو دیو جنا شاهجهان سے اوس موږ ته ورسېدو بس زموږ تیار شو سر خا تیار شو او جی هانډیم تیار شو به دا ډیش کې زه سرف کوم
ها او جی او پولوم زمونږ بس تیار دی صحیح ده صحیح ده زموږ لږ زموږ ویور ته وای تاسو مطلب هغه ترکیب ته وای ترکیب نه تاسو کچن ته اف یو ونه صحیح، گو بالکل. کنه تاسو لې شي خو زموږ ویور ته لږ تاسو وایي کنه چې تاسو ترکیب سره سٹارټ کې مسو وکړل بیا مسو وکړل دغه شان دي ها شاهجان صاحب لکه دا مونږ پنیر هانډي جوړه کا کنه دی پنیر هانډي د پر مونږ له وایټ سوس پکاري او وایټ سوس چې کوم دی مونږ د پیازو نه او دہی نه او کریم نه جوړو پهله مونږ چې کوم دی کنه تیل واچو کړی کې بیا مونږ هغه سره چې کوم دی پیاز واچو پیاز چې هلکا براون ترا شي کنه مکمل به نه براون کو هلکا به دغه کو سوته کو چې بس دا خپل وایټ سیستم ترا شي لکه چې براون چې بیا پېښوري پولاو پشان چاول هغه تاسو ته پته براون راځي دا بالکل هلکا سوته شي بیا بدینه پس مونږ دی چې کوم دی کنه لسن اچو لسن مونږ سوته کو بیا مونږ دی کې دہی واچو دہی سره صرف وایټ پاؤڈر دا چې کوم بلیک پیپر والا وي وایټ پاؤڈر شو اور ورسره چکن پاؤڈر شو اور صرف نمک بس یہ تو موږ نور هیڅ شی نه ټچ کوو او لسن کرش کرې او لسن خو به الریډي چې کوم دی هغه چوپ اچو صحیح صحیح او چې لسن به موږ دی کې چوپ اچو صحیح بیا هغه نه پس دی کې موږ دہی واچو دہی موږ پینډ کو دہی ورسره واچو او ورسره کریم ټچ کو دا چې زموږ وایټ سوس تیار شي دې سره موږ بیا دا پنیر چې کوم دی موږ چې دا مات نشي لکه پنیر زیات د سی هغه ټوټي شي په کیوبس کیوب کټینګ والا صحیح بیا ماتیږي سالن کې چې کله تاسو موږ جوړو کنه بیا مات شي چې کوم هلکا فرای کو کنه دا بنه ماتیږي دا بیا موږ هغه سره سوس کې واچو او تقریبا 5 نه 10 منټ موږ دی له دم ورکو او زموږ وایټ پنیر هانډي تیار شو صحیح او ورسره چې کوم دا دغه چاولو کیمه والا هغه زموږ تیار دي هغه لمونږ چې کوم دی عام څنګه چاول کې پیاز اچي پلاو د پاره هغه مونږ پلاو د پاره پیاز واچول هغه چې مونږ هلکا براون کو ورکی مونږ چاول او د سره مونږ چې کوم دی تور مرچ مالګه چکن پاؤډر د دې چې کوم انګریډینټس دي او ورسره چې کوم دی کنه بیا مونږ کیما واچولا کیما مونږ هغه کې بالکل میرینیټ کا برابر کا بیا ورسره مونږ چاول واچول هغه مقدار باندې اوبو واچولې هغه مونږ په دم کې خود تیار صحیح صحیح زبردست جی خانه نو تاسو ته خو ډیر نږدې نه چې کنه پته لګي کنه اجاز ایز الویز لکه دومره خون کوي کنه پکتو کې پته نشته دارو جماعت وکړه کیږي ټرای کو او کنه پته نشته دوره شهر د پوس کو سو ایکسپرټیزم شته کوکینګ کنه او زما کوکینګ ډیر خوښي خاصه سم جات مطلب په خول شي اداره ته زه ما خپل چاینیز خوښي ایټالین خوښي پاستاز وغیرہ شي نه جوړوي څه دا خو تاسو خوښ دي کنه جوړوي څه دا همدا خخه همدا جوړوي خخه زما چې کمرور دی نو هغه زه چې دی نو د هغه هم دا شیزونه خوښي نو موږ هم دا شیزونه جوړ کړو هغه بیا په خپلو هغه هم دا سره جوړي نو دا څه خدا څخه کار وي چې د آرټ سره مطلب ډیزاینینګ سره تاسو دام چې کم دي کنه د سیلینګ هم سٹارټ کړئ یو سپیسیفیک ایریا د پاره کنه نو نام خو کله بزنس دی او خدا دا څه چې هغه خدای کې تاسو سره پارتنر یم ورته ما تاسو ایډیا درکړه بس صحیح مفت کې ایډیا لاړه ما ته خو نه وته ما تاسو ویل زمانه د بیلډینګ نه دی ما خو نه جوړ خبرې وځینن کنه لکه غبا ایډیز حواله سره وی اب د بزنس ما روجم نه کنه خو زبر حال سچ کم دی ورکشاپ کې زموږ ټایم لګیږي خاص اجان سے وہ د سر تاسو چې کم دی نان وغیرہ روټه وغیرہ سره نه جوړ کړي نه روټه وغیرہ د سره مونږ فعال تیار نه کدا پنیر والا سو دغه هانډي چې کومه د خلک دی چاول سره خوري صحیح صحیح پنیر والا سالن چې کوم دی د چاول سره خلک خوري زیات تر چې کوم دی کنه د سره دا مزه کوي لکه څنګه تاسو وګوري چې ایک فرایډ رایس بیا سره شاشلیک خلک خوري یا منچورین خلک خوري دا غي حساب سره صحیح زبردست دا خو ډیر بخون کوي اجازه بریک طرف ته زو جی برکت رمضان ټرانسمیشن دغه خوندوري خبري اترې برواني خو اغه نمخې یو ورکوټي شانتي دماغ لو वेलकम बैक व्यूवर्स किचन सेगमेंट द पारा मुंग सर रास्ता करे दा शमा कुकिंग ऑयल एंड बनस्पति दिन अलावा दा तास्तो एम चे दूरे शहवार मुंग सर नास्ता दा डेर कुले ओ खोंदवरी खबरी अतरी रवानी दी हो मैम आई हैव अनदर क्वेश्चन यो नूर जमा सवाल दे अगर दा चे दा सी फीमेल्स यंग फीमेल्स चे कम गोरी नो आगे दागी द पारा तास सर आइडिया शता चे आगी क लेट्स से खपल बिजनेस स्टार्ट कॉल वाड़ी چې څوک سٹارټ کول غواړي نو هغه
تک زه خو هم چې تاسو سره چې کوم کور کې سامان پروت دي لکه اول خلک کوئی انویسټمنټ پکار دی پیسې نشته نو هغه سولوشن تاسو سره وباسئ کور کې څه پراته دي هغې نه تاسو جوړ کړئ ډېر فیمیلز دي هغې زیاته د هینډي کرافټس جوړوي صحیح شو هغه ښه ښکلې ډسپلی کې انټرنیټ باندې واچوي OLX باندې واچوي داسې ډېر سایټس دي که نه هغې باندې واچوي بیا تاسو فرینډس ته ووایئ چې تاسو هغه ورته ګیټ د ورډ آوټ چې ټول ته پته ولګي چې تاسو دا کار کوئ چې بیا هغې تاسو نه وام خلي زما خپل چې سم لومبی کسټمرز وو هغې زما سینیرز وو زما جونیرز وو زما خپل فرینډز وو نو هغې نه سټارټ شو هغې نه پس هغه شی چې دی نو مخکې لاړو نو هغه دا چې تاسو ووایئ خلکو ته مو هغې ښه مارکیټینګ وکړئ خلکو ته پته ولګي ځکه چې هغه تاسو چې کوم پروډکټ جوړوئ څوک نه څوک داسې چې هغه وایي چې یار زه خو دې پسې ډېر ټایم نه ګرځېدم او ماته نه ملاوېده نو مارکیټینګ ښه پکار تاسو خلکو ته زیات ووایئ نو هغې نه پس بیا انشاءالله کامیاب شي صحیح زبردست صحیح د شاور دار ته تاسو زیاتره اورډر د کوم ځای نه راځي زیاتره اورډر خو پېښور او مردان نه راځي او دلته ځکه چې زموږ ګاون دي نو هغه اکثر چې کوم مونږ اپلوډ کړي هغه سلیولیس نو هغې بیا وایي چې دې ته سلیوز لګوي یا داسې سلیوز لګوي نو بس هغه ورته مونږ وکړو او دغه هغه بیا ورته مونږ ولیږو نو زموږ فلحال چې کوم زیات آډینس دی هغه خو هم پېښور کې دی هم هغې آرډر کوي اکثره دغه وایي مطلب چې کوم کسټمرز دي هغه وایي چې مونږ تاسو آوټلیټ ته که نشته مونږ راتلل غواړو ګورو بیا مطلب تاسو ایډوانس هغې پیمنټ کوي نو دا ټرسټ څنګه مطلب هغې اوس لکه فار ایگزامپل یو عام کسټمر دی لیټ سې زه یم زه څنګه ټرسټ وکړم چې تاسو ته زه 50% سینډ کړم او درې شهوار چې کوم هغه 50% وتښتوي لکه خلکو سره توګې شوي دا یم که نه مونږ خو یو دا دی چې مونږ انفلوئنسرز ته ډېر لیږو نو هغې هغه هغې چې ریویو ورکړي هغه هم په خلکو باندې ډېر ښه امپیکټ وي نو ریویو دا مین پوینټ خبره ده ښه نو هغې وایي نو هغې باندې بیا خلک ډېر یقین کوي چې او دې کس یوز کړی دی دا ته پیکج راغلی او د یوز کو نو او دا یو ښه شی دی یو خو ټرسټ هغې طرف نه هم دغه شي بل دا چې مونږ ورته پروسس امیجز ښایو چې دا ستاسو فیبریک دا دی دا اوس د سټیج باندې راغی دا اوس داسې وشو نو هغه بیا چې دی نو مخکې هغې ته پته چې او زما ډرس داسې یو پروسس نه روان دی او داسې جوړېږي نو هغې ته دا نه چې او بس پیسې لاړې نو بس لاړې صحیح میم څومره ټایم شوی دی چې تاسو سکسیسفل روان یې او څومره دا هغه ټایم و چې کله تاسو وی چې نه ماله خو آرډرز نه راځي او دا آی تھنک زه ډسهارټ کېږم فرسټ 3 months چې و هغه ډېر ما بار چیلنجینګ و ځکه چې زه یو داسې آفس کې هم چې هلته نور کمپنیز هم زمونږ جوینټ ورک سپیس و نو هلته ما داسې فیل کېدل چې څه پته زما ته آرډرز رانه شي 3 months وشو آی هیو نو آرډرز نو هغه یو ډېر پانیک والا سچویشن و خو آینه بس بیا آرډرز رانه بیا الحمدلله بس بیا سټارټ شو خو هغه یو چې کوم هغه او ایون دا اوس چې کله دا فرسټ ویو راغی د کووډ او لاک ډاون لګېدو هغه یو ډېر دغه سچویشن ځکه یو خو اول خلکو اغوستل هم داسې کپړې ځکه چې لګژري هغه پرایورټي نه هغه بس پرایورټي نه چا لګژري کپړې نه اغوستې او هغې نه نو هغه هم یو و چې لکه اول زه ورکو اول خو څوک آرډر کوي نه که څوک آرډر کړي زما به سپلای کم ځای نه راځي خو هغه هم یو بلیسنګ ان ډسګایز و چې ما ځان له خپل سپلای چین داسې برابر کړو چې یو کال باندې بس سپلای راشي صحیح زبردست یو بل آیډیا ماته ذهن ته راغله بزنس آیډیا ده که نه خو زه به بیا چې کوم دی میم فالو کوم پیج یې فالو کوم چې څه نه چې چېرته سټارټینګ یې اخیستی دی که نه دی اخیستی چې څنګه سټارټ والي بیا به مونږ کوټ کې څوک وو چې وایي ماره که تاسو خیر دا لکه اونده کې مونږ کامک تر څه ځو لایټ کې جدن دی وجې نه سیم ډرس سره سیم ماسک دا تاسو سټارټ کړی دی او دا خو اول ما خپل زما خور چې ده هغه یونیورسټۍ ته ځي که نه نو هغې له زه داسې وکړم هغې ته زه کپړې جوړې کړم نه کپړه پاتې شي ماسک ورته جوړ کړم صحیح ده ښه دا آیډیا زما فلاپ شو دا خو تاسو الریډي چې کوم دی که نه امپلیمنټ کړی دی بلکل اوس تاسو خیر خپل کې خبرې کوئ زه لږ څه بس آیډیا سوچ کوم که نه صحیح ده ښه دور شیور دا راته وایي چې بسایډز چې کوم دی آرټ اینډ او بیا چې کوم ډیزاینینګ بل څه مایند کې څه شته چې تاسو چې فیوچر کې به زه یا نیر فیوچر کې به زه هغه سټارټ کوم زما انیمیشن سره ډېر شوق دی نو ما چې چا نه تپوس کړی ما ته چې انیمیشن از د کول ډېر ګران کار دی زه خبرې ډېر کوم او ما سره همیشه سټوریز وي که نه هر چاته سټوریز وي سو آی تھنک ایم ا ګډ سټوري ټیلر نو زه غواړم چې زه انیمیشن از د کم نو هغه یو ایز ا نریټر as an animator چې هغه په خپل جوړم کم ډرایم کم کریکټرز جوړ کوم هغه باندې بیا سټوري واچوم نو هغه یو دی
यो कोर्सेज में हम लग स्टार्ट करी दी खो आगा आई नो नाउ چې دا یو ډېر ګران پروسس دی ځکه چې هغه واړه فريمز جوړول هغه به انیمیټ کول نو مهنت هم ډېر غواړي خو او فیشن ډیزاینینګ دا زما چې کوم ځکه چې زه 2 کمپنیز چلوم هغه لګ هیکټیک شي خو دغه I try to find my time صحیح میم چرته دغه کې خو نه مطلب دوه طرف تاسو اکثر یو نیمګس وی کنه چې یو دوه ځونه کې غسټک شي چې یار زه د خپل فیشن ډیزاینینګ کوي کوم کزه انیمیشن کوي کوم حالانکه انیمیشن کې سوري ټو کټ یو یو سونګ راغلی زما سر برابر چونګ رمضان دی کې خمنه دا ډیسکس کول خو هغه په انیمیشن باندې جوړ شوی و خلکو ډېر زیاته خوښ کړی و نو تاسو واسه نه چې بیا فیوچر کې تاسو ټک شي چې یار کم یو چوز کوم اوس چې څنګه آرټ دی آی لو ډوینګ آرټ هغه زما یو هابي دا زما کا پینټینګ سیل نشو آی ډونټ کیر هغه زما روم کې لګیدل دی آی لایک اټ نو انیمیشن به زما پروم داسي وي چې او زما دماغ کې سټوري را لمه په کار کو آی اپلوډډ اټ آن یوټیوب ها زبردست ها ویورز د دوره شوار چې کوم خلاصه د خبرو غدار چې به تاسو کوم کار کوي نو غي انجوای کوي پهله خو هغه تاسو کار طرف ته ځي کوم تاسو په مایند کې وي تاسو پته لګي چې به دا کار چې کوم دی کولی شمه حالکه شي سو بریلیانت هغه چې کوم دی اف اس سی کې مخامخ سغستیو پر میډیکل کې مخامخ سغستیو نو ډاوټ چې هغه میډیکل هم کولای شو خو هغه خپل چې کوم دی پیشن فالو کړی نه فیشن ډیزاینینګ یا آرټ چې کوم زما مایند کې دی نو که زه دا کوم زما دا خو کړل شم اس کمپیوټر میډیکل صرف نمبر خو غسل نه وي نو دا زموږ لپاره چې کوم دی یو ډېر ښکلی لیسن و نن چې کوم موږ ته ملاو شو خو بهرحال دې سره به اوس نه موږ ته یو بل لیسن هم راکړي د کچن نو هلته به ځي ښه شاهجهان صاحب کیما پلاو هم تیار شو تیار شو زموږ دا ډېر په کتو کې خو ډېر خلک کیما پلاو زموږ تیار دی او واقعي شاهجهان بھائی تاسو څنګه وی چې وایټ باندې چې کلرفل صحیح کنه تاسو گرین دا بالکل دا لکه څومره وایټ وی کنه لکه زمون کوشش دا وی چې زمون څومره پریزنټیشن ورکو کنه کانه تا هغه زمون ویورز وی یا زمون ریسټورانټ لاین کې وی چې کسٹمر هغه لایک کوي لازم صحیح واقعي شاهجهان بھائی دا ډیر خلک اجازه اټریکټ کوي کنه کسٹمر خپل طرف ته جی بالکل صحیح دی جی خوراک کوونکی خپل طرف ته اټریکټ کوي ک پروډوسر سره پښتنو کو چرته موږ سره ریسیپي کارت تیار وي ټیک شو ریسیپي کارت ته ضرور که تاسو نه پاتې شي وي تاسو ته نوٹ ډاون کړئ پلیز चिकन पनीर हांडी अज्जा चिकन कढ़ाई पीस आधा किलो पनीर 250 ग्राम प्याज 2 अदद टमाटर 6 अदद हरी मिर्च 1 अदद हरा धनिया आधी गड्डी गरम मसाला पिसा हुआ 1 चाय का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच नमक हस्बे ज़रूरत हल्दी 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पिसी हुई 1 चाय का चम्मच दही 1 कप ऑयल हस्बे ज़रूरत। तरकीब सबसे पहले एक मिट्टी के हांडी में आधा कप ऑयल गरम कर ले इसमें 2 अदद बारीक कटी हुई प्याज गोल्डन फ्राई कर ले फिर इसमें आधा किलो चिकन और 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर दें अच्छी तरह भून ले। अब इसमें 2 अदद बारीक कटी हुई टमाटर 6 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्च नमक पिसा हुआ गरम मसाला हल्दी और पिसी हुई लाल मिर्च डालकर अच्छी तरह भून ले। इसके बाद आधा कप दही डाल लें और ढककर 30 मिनट तक पकाएं। अब ढक्कन हटाएं और अच्छी तरह भून लें। पनीर के टुकड़ों को अलग से फ्राई करके पीस लें और फिर मिट्टी की हांडी में शामिल कर दें। आखिर में आधी गड्डी बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर 2 मिनट तक पकाएं। गरम गरम चिकन पनीर हांडी तैयार है। कीमा पुलाव अज्जा कीमा 250 ग्राम चावल आधा किलो प्याज 50 ग्राम लहसुन की जोई 4 अदद खुश्क धनिया 2 चाय के चम्मच ऑयल हस्बी ज़रूरत गरम मसाला 1 चाय का चम्मच नमक पिसी हुई लाल मिर्च हस्बी ज़रूरत। तरकीब सबसे पहले चावल को पानी में भिगोकर 15 मिनट के लिए रख दें। इसके बाद एक बर्तन में ऑयल डालकर चूल्हे पर रख लें। इसमें लहसुन और प्याज डालकर हल्का फ्राई कर लें। अब इसमें नमक लाल मिर्च खुश्क धनिया गरम मसाला और कीमा डालकर 15 मिनट तक पकाकर इसमें 2 गिलास पानी डाल लें और जब पानी उबलने लगे तो चावल डालकर ऊपर ढक्कन रख लें। आंच हल्की रखकर 20 मिनट तक पकने दें। इसके बाद जब पानी खुश्क हो जाए तो बर्तन को चूल्हे से नीचे उतारकर खुली डिश में डालिए और खाने के लिए गरम गरम पेश करें।
جی ویورز دا زموږ ریسیپي کارت تاسو نه بیا هم څه مس شوي وي زموږ پروګرام په یوټیوب باندې اپلوډ کیږي تاسو بیا الته هم دا کتلی شئ اور ښه ډیټیل سره بیا که انکیس تاسو نه بار بار څه مس کیږي بار بار ځان ته ریپیټ کوئ نو ایزلی به تاسو چې کوم دی جوړ شي بهرحال شاهجهان صاحب چې کوم دی د هغې ایکسپرټ دا هم ده زموږ په دې شو کې چې هغه ډېر کویک ریسیپیز چې کوم تاسو په ایمرجنسي کې پخولی شئ که هغه زموږ سویټ ډشز دي او که زموږ دغه رنګې ډشز دي کچاولي دي او که هغه چاته چکن دي یا هغه شان چیز سره ریلیټډ نور سیزونه دي نو تاسو چې کوم دی هغه په دغه کې ډېر په تیزۍ سره یا چې کوم طریقې سره جلدی سره چې کوم دی هغه تاسو پخولی شئ بهرحال شاهجهان صاحب نو نور موږ خیر موږ څه په فیوچر کې دا شانتي کویک ریسیپیز لکه اختر هم را روان دي که نه ډېر رانږدې دی نو دا راته ووایي چې څه به که خیر موږ جوړو نو اوس شیر خورما جی شیر خورما به سبا تیار کو یا دی کې چې کوم دی کیر شو کیر به ول ورکو پریزنټیشن کې او نور د کشان دي سویټ ډیشز چې کوم زموږ دي کنه ها لکه ګلاب جامن سره د نور ریلیټډ کوم شیزونه دي هغه به موږ تیار کو ان شاء الله ولې چې دا نیکسټ سیگمنٹ زموږ چې کوم دی د اختر د لپاره خوشاله د لپاره چې خوشاله کې سړی څومره سویټ خوري خوشاله جی ٹھیک شو شاهجهان صاحب میم یو لاست کوېسچن او لک شارټ دغه راکړئ کمنټ وکړئ په دې باندې عید دپاره مطلب ستاسو بلډ ډیزاینز وي یا مثال څه آیډیا مشته چې عید دپاره موږ دا لانچ کوو یا دا موږ انټروډیوس کوو یا تاسو کړي دي نه عید دپاره خو چې کوم آرډرز دي خو شوي دي هغه هم زیاتره همداسې وي چې موږ ته وایي چې زما داسې ډرس پکار دی زیاتره کسټمایز دي موږ شوټس ډېر پلان کړي دي بټ کووډ د وجې زموږ ډېر ډیلے شوي دي صحیح نو هغه فلحال نه دي شوي ان شاء الله نوې کلیکشنز به راځي اوکې ان شاء الله صحیح دا ویورز داسې کار زموږ پروګرام ټایم هم چې کوم دی په ختمېدو شو بله خبرداره چې نن سبا نو تاسو پته کېدلی چې د اختر 16 پورې 16 ډیټه پورې چې کوم دی لاک ډاون دی د ایس او پیز انتهایی زیات خیال وساتئ زموږ بعضې خلک اوس هم کوم دی دغه بیماري چې کوم دی هغه نه مني هغوی دا هسې یو پلان دی او دا پلان کېډینګلی دی نو پلیز دغه سوچونه مه کوئ ځکه چې دا هغه کس ته تپوس وکړي چې په چا باندې تېره شوي وي لکه زه که نه نو پهله چاینا و زموږ په ګاونډ کې نو هلته چې کومه ته به یو شو بیا نه بعد چې کوم دی اوس انډیا یا ایران چې کوم هلته دغه شانتې حالت راغلي وو اوس الله مکه که دا هغه سیم سچویشن دلته راغلو نو هغې نه بعد خو بیا موږ داسې نه شولې چې یاره بس اوس یې موږ منو نو که تاسو یې منئ او که نه یې منئ خو د هغه خلکو دپاره ځان خیال وساتئ ایس او پیز خیال وساتئ چې کوم خلک یې مني نو دې دپاره به چې کوم دی که نه دا ستاسو یو مرستې وي د ګورمنټ سره هم او هغه خلکو سره هم چې څوک ډېر زیات د خپل ځان خیال ساتي یاد وساتئ ویورز نه که تاسو مې که مونږ مې که هر څوک دي هغې به خپل زیاتر خیال ځان چې کوم د ځان خیال به خپل ځان دپاره نه ساتلی خپل کور کې چې کوم هغه مشران دي د هغې دپاره به یې ځان خیال ساتلی وي چې که انکیس ما د الله مکه کورونا وشي نو زما کور کې به هم چې کوم دا سپریډ شي د دې د وجې نه به هغې زیات خیال ساتلو بهرحال دوره شهوال تھینک یو سو مچ ډېره مهرباني تاسو رالی زموږ پروګرام ته او دا پروګرام چې کوم دی ډېر زیات خوندور شو تاسو ډېرې ښکلې خبرې وکړې فیشن ډیزاینینګ حوالې سره آرټ حوالې سره بیا به هم که خیري تاسو سره موږ ملاقات کوو پروګرامونو کې او تاسو سره به چې کوم دی آیډیاز موږ الو شاهجهان صاحب ستاسو ډېره مهرباني تھینک یو سو مچ یو جهان مننه ډېر زیاته مهرباني د نیها طرف نه هم اشارې کوي ها نیها تھینک یو سو مچ بهرحال ویورز نیها به تاسو سره پر نیکسټ سیګمنټ کې وي فیصل کریمي بای به هم هغې کې وي او نیها به هم وي ناتیه مقابله ډېر زیات خوندور مقابلې او ډېر زیات مزه هم کوي انشاءالله کې خیر ژوند وفا وکړه سبا بیا ستاسو خدمت کې ملاقات کېږي تر هغې وخته پورې د الله په امان